ته خو په کمره کې ناست یې جړل بارې چې په اوس پولیس والا خواته تللی او ما پولیس راته دا وویل پولیس راله مور دا چې موږ پښتانه څومره ناکامه یو که نه موږ تباه او برباد یو دا د داسې دلګانو خلکو د لاسه چې تر کومې پورې داسې دلګان زموږ په پښتنو کې چې وده خدای ظالمه تا له شرم هم نه درځي چې د هغه بلوچستان نه زموږ خویندې میندې راغلي دي څه پسې راغلي دي چې موږ له خپل بچي راکوي د چا خاوندان دي د چا مشران دي هغه یې روک دي تا باندې خو چې پرون مسله راله تا سره ټول پښتانه ولاړو دله انسانه ته خو په کمره کې ناست یې جړل بارې چې په اوس پولیس والا خواته تللی او ما پولیس راته دا وویل پولیس راله مور باندې وغته پولیس راله په غور وغته او بس ما سره داسې وکړو دله نو تا سره خو هغه وخت سالم پښتانه ولاړو او ته راځې نن د زمونږ د خویندو میندو په منځ کې ګرځي او دای نه ویډیوګانې کوي چې تاسو مخونه ولې پټ کړي دي بې غیرته انسانه موږ خو دا ګیله کوو د ریاست نه دا ګیله کوو چې کوم کسان دهشتګرد دي هغه د رور عدالت ته پیش کړی شي هغې لرې سزاګانې ورکړي سزای موت دې پرې وخېږئ په باډرو باندې چې کومه سیکیورټي ده هغې په پنډونو باندې پیسې اړي زه پیسې ګټم هغې له تنخوا ورکوم او هغې راځي او زما د ملک نه دهشتګردي نشي ختمولی په باډرو باندې خدای دی که په پاکستان کې کم دهشتګرد دي بودي ځي عدالت ته پیش کړي او سر دې کټ کړي سر دې قلم کړي دله ته دغه د اواز اوچتولی شي دا بلوچیان چې دغه بلوچستان نه راځي او په اسلام آباد کې درنه کوي ناست دي احتجاج کوي دا ولې کوي او بل زموږ درون خوږ مشر سینیټر مشتاق احمد صاحب په مخ کې ته خبرې کوي ودله چې دغه څومره قربانۍ دي د دې عوامو لپاره بړوی انسان او ته د هغه مخامخ کېږي خو تا ټیک سوری لبه کړې ده او ستاسو د کلي والا تا چې کوم سړی پیژني ستاسو قسمي چې ما ته به وایي چې د ده وړوکوالي څنګه تېر شوی دی او ما ته به د ټول حال وایي که په کمنټ کې نه شي ویلې ما ته په انباکس کې میسج کوئ موږ خوښه ده دهشتګردي په پاکستان کې چې موږ دې مړه شو موږ دې په دماکو کې والوځو موږ خو به روز د دې ریاست نه به تپوس نه کوو نو تا کره درشو تا نه تپوس وکړو چې دا دهشتګردي ولې کېږي چې څوک تنخواګانې لري هغوی د دې ذمهوار دي هغوی به دهشتګردي ختموي د ملک نه او موږ احتجاج نه کوو نو څه وکړو دا ښځې سړي ټوپکې راوالي خو ګناه درته نشته که نه ستا دا شان شوکت د کډړاګانو دی او ته نه رېته انشاءالله چې ستا پته ولګي چې ته کومې قبیلې له سړی موږ نه خو ستا هغه جړاګانې نه هېرېږي خو لعنت په پښتنو شه اول په ما لعنت شه بیا وروستو په دې نورو پښتنو شه چې زمونږ یو داسې پښتون راپاڅي نو موږ ورسره بیا ټول ولاړو بې غیرته انسانه تا سره خو سالمه پښتونخوا ولاړه وه چې کله به دې وی ورور کې راله پولیس والا ډانډه ومنډله کله به دې وی کپړې یې ترې وباسلې او رابل یې جړل بارې چې زه بار نشم وتی او پلان کې دي چې دونه هغوی ضرور دي ما نه پرتوګ وباسي هغه وخت کې ته چې ته وي خو دله سړی بې غیرت انساني او چې کوم سړی د بلوچیانو او د پښتنو خلاف راپاسي هغه لعنتي دی هغه کافر دی هغه هندو دی چې کوم سړی د دې خلاف دی هغه ډېر لوی دله دی بې غیرته دی هغه که زما مشر هم چې زه ورته دله وم بې غیرته وم ستا په شان د خلکو د لاسه د ملک امن تباه دی یو سړی به د امن دپاره راوځي او ته به ورسره نښلي بیا ته سینیټر مشتاق احمد صاحب په مخ کې د خبرو کولی یو چې هغه دا وروستو کوي او ته ورسوارېږي خو تا دا چل خورې کړی که نه قسم دی چې تا دا چل کړی دی زه پې قسم خورم او ما ته به انشاءالله چې د دې رزلټ په ما ته میلاویږي دله انسانه ته یو طرف ته پنجابیان دي بل طرف ته بلوچیان او پښتانه دي یو طرف پنجابیانو ملګرتیا کې دا پنجابیان چا خپل کړي دي دا لنګمران چا خپل کړي دي بې غیرته انسانه ته خو ډېر لوی دلی وې ستا خو د دې شان شوکت نه پته لګي چې تا به چا ته هم انکار نه کړی دله انسانه لعنت په تا شه لعنت ستا په خاندان شه لعنت ستا په مشرانو کشرانو په هغه نرس شه چې ته کوم هسپتال کې پیدا شوی او تېره اوچت کړی